रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर सदर जलसा जनाब कैसर जमाल खान, द कौमी वतन पार्टी सूबाई चेयरमैन सिकंदर याद खान शेरपो, द PK 56 इस्तेमाल 56 और 60 चेयरमैन साहिबान जवेद गुलबाग साहब, शकील साहब और द यूनियन कौंसल डकी, यूनियन कौंसल कतोज़े, यूनियन कौंसल हसन जैद और यूनियन कौंसल हाजी जैद, तरनो कदरदानो मशरानो रुनो दस्तासो डेर बेहद मशकूर सख्त अगर मैं के पदे हफ्स के तासो दामरा तकलीफों को दिल तरागले और दा दे तकरीब के टोल शरीक शे जो मेड लरमा के दरे सलोरो यूनियन कौंसलो चीदा चीदा और मशरान पाटे आगा बदल त मौजूदी को सोकनी नो सब वजह आगा खैर तासो खबरों शे आगा शांते ज टोलो के मख के तास्ता यो द सुई गैस बारा के द शोरोना के कम दा सिलसिला शोरो दा आगे यो सो खबर कोलवाड़ा के सिंगा पदे सुबह के सुई गैस रा गए और चारा वस्तु स पागे के इकदामात शु के हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद जमदेव नो आगा पमरकस के द फ्यूल पावर वखियो महकमा व फ्यूल पावर नेचुरल रिसोर्सेज पागे के दा बिजली द गैस टाटूल पयो महकमा के वा दे सुबता गैस से दे पदे अटक माने कुरारो ले दे नागा हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद और आगे नपस ओलविया इफ्तिताह पेखौर के उशवा और दा रुमनी जलो के पेखौर था सुई गैस रहा है आगे नपस खैर वक्त तेरे दब दोस्त अखपल दियाला के खबर बको जश दिल तो माँ पदे सुबह की मसदेना गैस मुंगा तंगी पूरे राबस्ता दा रुम्बने एग्जाम हो दा दमा पर ख्याल 1994 के या 95 के दा वाक़या शवेदा मुंगा आगा रोस्तो आगे सरदा टूल के लिए सुई गैस पदा से शेर से दाखो बिजली तारुन पावा की दाखो पद्म की ली आगा द 400 नवाखला तिसाम रख लियो रजर तो रमजे दे उमरजे शेरपो तंगी दे टोल होता पदे लिख के गैस में लोशो आगा योबे अलविया कारनामा आगा वक्त योबे अलवे आगा उजका चेप दा गैस दिल तरातो नो पंजाब के अलवे खारिये आगे की गैस नो जेलम पशांत लिया खारिया अलता गैस नो दिलता दा गैस रागल न दा स्वयं जल मुंगा यो कदम वागश्त यो द हयात खान पे पाकू बकी आगो वागश्त बेदा स्वयं कदम ये सारा टोल इलाका हो वो सारा कवर की ना देखो लो तमिलो शो मेरे दाटोल इलाके पाते शुए ब्या देखे दा इलेक्शनों शो तासो टोलो का मदद सरा तासो दवागान सरा तासो मत सरा जो पड़ू मंजिल मादे कौमी असम्बली तलाड़म अगे नमक में ओदल तरु माको 75 क्यों वागा माल ता अगर नो अगश्ते
حلف مې نو واغشته دلته وزیر جوړ شو ما نو دا چې تاسو پړومبني ځل هغه وکړو نو د ډېرو خلکو دا ټولې دعاوې دا ډیمانډ و چې یاره دا نور هغه ډیمانډونو نه علاوه د بجلی د سړک د هغه ځکه چې دعا وه هغه وخت کې ډېره محرومه پاتې شوې دعا وه او ما دا د خلکو سره مشرانو سره ټول سره دا هغه کړو چې زما به کوشش وي او زه به کوشش کوم چې ستاسو دا محرومي چې ده ټولو خو نه شي ختمېدی خو چې څومره کېدی شي زه پکې کوشش کوم نو خو ستاسو یاد وي په 2004 کې زه هلته مرکز کې وزیر وم مونږ یو په دغلته پروګرام وکړو په صدریاب کې هغې کې کېدی شي مشرانو کې ډېر کسان هغې کې راغلي مي لوی پروګرام وشو او خوشحالي هغه شوه چې یاره دعاوې ته ګیس راننوتل دا پړومبني ځل و چې دعاوې ته ګیس راغلو هغې سره د هغې نه دې خوا ته هم ګیس میلاو شو نو هغه هم زموږ وروڼو هغوی ته هم ګیس میلاو شو او دعاوې ته راغی ګیس بیا پکې د دعاوې بیا دې خوا د شفقت هغه علاقې نور هم پاتې وې چې هغه دې ځای نه کېدی نه شوې نو بیا مونږ هم په هغې کال کې بلکې د هغې نه لږ پس بیا د ناګمان کې مونږ بیا یو تقریب وکړو د ناګمان نه یو پایپ راغی نیک شفقت ورته هغې سره دا منسلک کلي چې یو مونږ وایو چې دا به ټول کېږي خصوصا عاجزۍ هغې سره تړلی شوی نور هم کلي وو هغه ورسره تړلی شوي وو خو هغې نه فوراً پس حکومت بدل شو بیا دا بل حکومت چې راغی نو هماغه ګیس ناګمان نه واخله تر عزیزو پورې دا کم کلي چې دا پېښور وو هغوی ته زیات ځکه چې ممبر د هغه ځای راغی هغلته هغوی هلته ګیس د هغوی حکومت هغوی هلته ګیس هغه کړ دې خوا خال خال ذهنو ته ګیس میلاو شو هغه شانتې چې کم مونږه غوښته هغه ونه شو بیا په 2008-9 کې بلکې دې نه پس و زه بیا هغه وم صرف دغه ناګمان وه چې ده زه هلته وزیر وم هغې نه پس بیا مونږ دا محسوس کړ چې ډېر ځایونو ته ګیس نه میلاو شوی په هغې کې دقیق هم ډېر علاقې پاتې وې نورو علاقو کې هم پاتې وو نو بیا ما بحیثیت د یو ممبر هغه ځای نه منظوري راوړه او هغې کې دا 2017 کې هغې کې دا کتوزی حسنزی عزیزی او دې خوا ډکې دا پکې دوباره هغې کې راټولو شو مونږ په هغې کې 2 پروګرامونه کړو یو ډکي کې یو کتوزو کې چې خلکو ته سہولت ملو شي نو دا منصوبه 2017 کې په هغې باندې کار شروع د محکمې د طرفه سلک ډېر پکې رکاوټونه وي 2 انچي پایپ نشته فلانې انچي پایپ نشته مونږ ورپسې روزانه به هغه کولو خو کېدی شي بعض هغه وخت کې چې څه وزیران وو هغوی پکې څه رکاوټ اچولی و نو هغه پای تکمیل ته ونه رسېد پاسه په الیکشن راغی 2018 کې بیا الیکشن راغی هغه الیکشن کې چې د
بیا د پی ټی آی حکومت راغی دا 161 کیلومیټر و او دې کې 50 شوي او دا نور پاتې نو دوی دا دومره موده په دې باندې هېڅ عمل ونه کړ که مونږ منظوري ما پیسې چې دې هغه سوی ګیس سره پرتې وې پیسې ورته مونږ مکمل ورکړې وې خو چونکې حکومت بدل شو بیا هغه شانته بیا خو د ګیس والو خو چې چا حکومت یې د هغوی مني نو هغې باندې همدغسې دا هغه پروت و دا اوس چې دا حکومت ختم شو نو مونږ بیا تپوس وکړو چې په هغه پیسې خو پرتې وې څه شوې نو هغې نه پس بیا سوی ګیس والو ویل چې جي پیسې پرتې دي او دا څلور یونین کونسلو دا کم پروګرام چې په نیمه کې پاتې شوی هغه پیسې او هغه پایپونه اوس راغللو دلته په میدان باندې ورونو زما دا عادت دی خو هر څوک چې علاقې خدمت وکړي مونږ ستاینه کوو چې یاره د علاقې خدمت دی په دې کې مونږ نه ګورو چې کومه پارټي دی یا کوم هغه دی خو دا ما ځکه تاسو ته ووایي چې د دې پوره تفصیل او تاریخ ما تاسو ته وښو چې دا کوم وخت کې هغه شوی او څنګه چل شو دا ټولو منصوبې کله منظورې شوې وې نو دا اوس انشاءالله تعالی په دې باندې به عمل کېږي که څوک په دې باندې دعوه کوي نو د هغوی خپله خوښه ده مونږ پسې نه وایو زه یې تردید مردید نه کوم خپله خوښه یې چې کوي دعوې او د یو پارټۍ خو دا هغه دی چې کارونه به څوک وکړي دعوه پې هغه وکړي کم غلط کار یې نه هغه په بل چا هم ځان دا چې ښه کار چې چا کړی نه هغه وایي چې دا مونږ کړی دی او هغوی څه کړي هغه تاسو ته پته ده مونږ دې دا جانجیب خان بلکې خبرو کې پکار ده چې د مونږ مشران ناست دي او دوی د نوجوانانو ته دا پته نه چې په دې علاقې کې څه شو او د علاقه څه صورت حال و هغه دلته دی په دې اشنغر کې دی او په دوابه کې دی پنجپاو کې دی د شبکه د دغه علاقو کې دی نو دا ورته خور غواړي ځکه چې نوجوانان دي هغوی ته خو پته نشته اوس خو دې ته خبر راغلی چې سکول کې نن سکول کې په های سکول کې سبا د هغه ووټي نو هغه ته څه پته ده هغه خو فیسبوک باندې هغه یو عمران خان چې ورته وایي چې بعد زه امریکې سره جنګ کوم وګوره عمران خان امریکې سره جنګ کوي وګوره که نه داسې نر دی چې امریکې سره جنګ کوي نو بله خبره ده چې هغه یو دروغ ووی او د هغې اصلیت وسایل راغله او یو طرف ته دا خبره کوله بل طرف ته اوس خو د امریکې مینتونه کوي خو دوی وایي نه امریکې سره جنګ کې لګیا دي نو زه دا اوس دا نوجوانانو ذهن داسې هغه کړی دی داسې زهریله کړی دی مونږ خو سیاست کړی ټول عمر دې نه مخکې زمونږ مخکې ډېر ښه د دې صوبې سیاست و هغه د یو بل رک رکاو چې څوک حکومت کو د حزب اختلاف ته رک رکاو کو یو بل سره سلام دوا غم خادي په هغې کې به شریک کېدو یو بل سره اوس خو دا حال دی چې کنځلو ناروا نه بغیر بله خبره نشته هم په تقریرونو کې هم په دې سوشل میډیا کې چې تاسو یو خبره وکړئ نو بس دام را واپسې به کنځلې او هغه شروع شي بېهوده خبرې شروع شي نو د دوی به دا هغه دا اوس یو هغه خلکو ته یو داسې طریقې ښولې ده چې د هغې کې سړی څه ویلی شي الله تعالی دې وله هدایت ورکړي الله تعالی دې مونږ ټول له هدایت راکړي نو دا اوس په دې باندې انشاءالله تعالی اسې زه تاسو ته دا ووایم چې سوی ګیس نوې کنیکشن باندې پابندي ده بالکل پابندي ده ټول پاکستان کې
دا چې کوم دی نه دغه زوړ هغه دی نه ځکه په دې باندې به کار کېږي، نور نوې هغه چې دی هغې باندې کار نشته، بلکل پابندي ده. مونږ دا غواړو دا دې ګیس دا کم څلور یونین کونسل چې دي دا به ما هغه چې کوم په هغې کې مقرر دی هغه د مونږ ته پیسې دا نه ده چې ټول شبکدر به ته یا ټول یونین کونسل به ته هغه شي. چې کوم ځای پاتې انشاءالله تعالی الیکشن نه پس چې بیا موقع راشه راغله نو هغوی دپاره به هم کوشش کوو. نو داسې ډېر علاقې پاتې دي ټول په تنګي تحصیل کې هم شبقدر تحصیل کې هم، نو هغه شانتې ټول علاقې دې نه هغه کېدی نه شي، خو ډېر چې کوم مونږه پروګرام ساز کړو انشاءالله تعالی هغه به دې سره پوره شي. دې نه مخکې تا خو دا څلور یونین کونسلو دې کې نور هم هغه وې، د مندني یونین کونسل او د اریچن یونین کونسل هغه مونږ مخکې پروګرام کړو. هغوی ته پایپونه هم زیات زیات پایپونه هر ځای کې اوس تاسو په هغې کتلي زیات زیات پایپونه رسېدلي ورته میرمان خان په کور کې لوی بنډل پروت دی. نو دا انشاءالله تعالی به مونږ کوشش کوو چې سم رزلټ کېدی شي چې دا پایپونه هغه شي او پور شي. بیا هغې نه پس به دا دویمه مرحله ستاسو راځي چې میټرو تعالی میټر به درته لګي وي انشاءالله بلکل. نو دا ما صرف تاسو ته د دې یو تاریخ ښاو، دا صرف نه چې مونږ سوی ګیس کې هغه کړی دی، په سړکونو کې، په بجلی کې، په سکولونو کې، په هر یو شي کې چې زمونږ څه وس کېده مونږ هغه کړی دی. سکندر خان چې وزیر نه ده په پوسټونو باندې نور سړکونه دي هغې کې دغه په هغې کې دا اوس وشو، نو دا څیزونه به همدغه شانتې هغه کېږي. د ګریډ سټیشن کې هم یو لوی ټرانسفارمر هلته لګېدل او دلته تنګي کې هم د بل یو ګریډ سټیشن ضرورت دی چې منځ لوی یو بل ګریډ سټیشن وشي، هغه به بیا روس وګورو هغې ته. نو رونو زمونږ بنیادي مقصد همدغه دی چې مونږ ستاسو خدمت وکړو، که حکومت کې یو او که حکومت کې نه یو، چې په سم په وس رسي هغه به انشاءالله تعالی ستاسو په مخ کې. او دا اوس چې کوم حالات دي دا دلته چې دا تبدیلي راغله په مرکز کې، نو دا آئینی تبدیلي وه، دا آئین کې لیکلي شوي دي او عدم اعتماد عمران خان سره چې کوم نور پارټۍ والا وو ایم پی ایم و دا نور پارټو هغه د عمران خان نه خپه ودې خوا شو او اسمبلی کې دننه یو تحریک پیش شو، دا آئینی طریقه ده دې کې هغه نشته، خو ده هغې نه دا هغه جوړ شو چې دا امریکې زما خلاف سازش کړی دی او څنګه جانبیب خان کاغذ هغه که داسې جلسه کې لا حکومت کې حکومت کو دا جلسه کې کاغذ هغه که چې دا ګوره زما خلاف امریکې داسې دا کړی دی او دلته ویلی شي وایي دا د حکومت بدل کړي، دې زمونږ نه دی خوښه، دې د امریکې مفاداتو خلاف دی، دې امریکې دا دی او دا غلی رامنځته راوستل، دی وایي چې دا غلی رامنځته راوستل. او دغه خیر حکومت خو بدل شو، خو د یو نیم کال کې د کوم طریقې سره چې دا ملک په کوم مصیبتونو کې واچو، دا روزانه جلسه او کله یو پسې مخکې امریکا یاده کړه، هغې نه پسې د فوج پسې شروع شو او دا سلسله روانه وه همدغه شانتې. او دا زمونږ معیشت کو خراب شوی دی
تا خو سر زمونږ ټیک ده خلک هم دا وایي چې ته ورته وایې چې یاره دا ګراني ده دا د عمران خان د وختونه څوک مني نه نو چې یاره تاسو ناست نه تاسو ولې څه نه خو د هغې بنیاد یو شي بنیاد خو یې که نه بنیاد هغه وخت کې ایم ایف سره معاهده وشوه او دا هغه معاهده ماته کړه ته چې یو سړي سره لین کوې او ته خلاف ورزي وکړې نو اعتماد ختم شو نو که دا دې پاتې شوي وي نو بیا خو دا ملک په دیواله شوی و نه پاتې کېده خو بدلي چې وشوه نو اوس هغې نه پس ایم ایف خو ټیک ده چې تا بد اعتمادي کړې ده بس حیثیت ته ملک یو عمران خان هم ملک او که ملک سره هغه کوي نو چې هغه وشوه بد اعتمادي وشوه نو هغوی خو بیا خو نوی حکومت راغی چې هغوی ورته هغوی تاسو مخکې موږ سره څه کړي دي په هغې کې دا همدا وخت ولګېد او اوس چېرته هغه شو دا نه چې یو ارب روپۍ نن سبا هېڅ شی نه دی خو دا پیسو راتلو سره دا نور چې قسم راغه دي ورلډ بینک دی دا نور ملکونه دي نو هغوی اوس پاکستان سره مدد کوي چې دا نو دا پاکستان سره مدد نه کوي نه د دې په وجه دا شرایط په وجه مهنګۍ ټیک ته شته خو دې کې به وخت لګي دا هم د یو هغه دغه نه غوښته چې دا موجوده حکومت چې خبره کوله دا هغه هغوی ته جوابونه کولو چې دوی سره مه کوئ دا غله دي او بیا همدغسې دا سلسله روانه وه اخر دې ته راورسېده چې د باندې کیسونه هغه شوي ده دا کیسونه هغه نشته بی چې تا په هغوی باندې الزام لګولو په زرداري باندې او په نواز شریف باندې نو په یو کیس کې خو تاسو هغوی سزا ورته ونه لرله که نه کیس خو نه شو سیاسي هغه اوس دل باندې چې کیسونه دی وایي چې بس کله عدالت باندې دباو واچوي کله عدالتونه مخکې خو فوج ملګری اوس عدالتونه وایي چې بس عدالتونه وایي چې بس ماته دی هغه میلاویږي دا کیدای شي چېرته شوي دي تاسو خو ډېر تجربه ده ټولو نو هغې خلک ماسب دا مکالمې ډېرې که نه تاسو ته خو پته ده چې یو سړي ته په یو جج نه په یو وخت کې په 18 کیسونو کې هغه ضمانت ملاوېدل دا چېرته شوي دي چېرته شوي دي او داسې ضمانت چې په دې کیس کې ضمانت په فلانې کې او آینده کو دې شو کې هغې کې ضمانت تاسو اوس سړی حیران شي موټر کې راوسته او چیف جسٹس ورته وایي چې بڑی خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے ملزم دے دا ریمانڈ روسٹ دے اور بیا ورته وایي چې بس ٹھیک ہے اس کو ریسٹ ہاؤس میں رکھو ابھی روٹیاں ملو لے گئے اور هغه مو کیا ورته وایي چې کل 10 منٹ ورته وایي کل اس کے لیے پیش ہو جانا نو په سبا چې لوی عدالت چې داسې خبرو کړي د لاندې عدالتونو څه مجال شته هغوی ورته وایي فوراً جي چې رارسېدلی نو چې بهي ضمانت نو دې کې دا خلک چې کوم دي هغه ورسره چې کوم هغه دي د هغوی دا خیال دی چې بس عمران خان ته څوک څه نه شي ویلی هلته به لاهور کې چې د ځای ته به څوک هغه وارنټ پې وړو یا څه هغه به یې دستخط پې اخیستو دوی د پیټرول بم باندې باید هغوی باندې حمله کوله پولیس والا ډي آی جي هلته زخمي کړی او هر یو عدالت باندې په جتو سره به راته خو د 9 تاریخ باندې چې څه وشو کمانډر کور یې وسوځو جي ایچ کیو ته لاړ دا چا جرأت کولی شو جي ایچ کیو ته هندوستان دا جرأت نه شو کولی
او بیا دلته په چکدرې کې اقلا بالکل هغه هغې نه ټوپکې یوړې. نو چې څه ملک کې څه سزا او جزا خو پکار ده که نه. اوس پې کیسونه دي نو چې یاره دا ما سره جاتی کېږي، ما سره ظلم کېږي. یو ځل پې هلته ګجرات کې پې وایي چې ډز وشو، ده خو مخکې یو ځل یې وی چې څلور ګولۍ لګېدلې، بیا وی درې ګولۍ لګېدلې، بیا وی جامه ګولۍ لګېدلې. آخر کې چې هغه په کومه ورځ چې نیول تلو په هغې باندې شي کې ناست و ویلچیر کې او پیسې لګولو او واپس کې داسې منډه والی وه چې سړی حیران شو چې دا څنګه رکړو. او اوس هم چې عدالت ته ځي نه بالټي یې په سر ایښي. نو وروڼو دا ملک داسې نشي چلېدی چې څو پورې مونږ دا خپل حالات چې کړي دي. د دې په وجه زموږ معیشت خراب دی. معیشت کې چې سیاسي کشمکشي ملک کې معیشت نشي ټیکېدی. او بیا چې ورسره دا دهشتګردۍ دا سلسله هم شروع شي، څنګه به معیشت ټیکېږي؟ نو دې هغې کې اوس د معیشت خراب کړ، د ادارې خرابې کړې، د قوم ته دروغ ووې، د قوم ګمراه کړ، دا قوم یې په غلط لاره روان کړ، دا نوجوانان ذهن داسې زهر آلود کړ چې اوس دا واپس ټیکول هم آسان کار نه دی. دا د ملک تباہی ده چې د ملک نوجوانان، د ملک قوم داسې زهر آلود شي. دا خو د هټلر والا کیسه شروع کړې ده. نو وروڼو داسې ملک نه چلېږي. مونږ دپاره به ټول دا ټیک ده اختلافات پاټوي، خو د ملک چې کله خبره راشي نو هغې کې به یو بل سره تعاون کول ضروري، خاص کر معیشت کې. بنګلادیش مونږ سره پاکستان کې و او دې خلکو به وایي چې یاره پرېږده ښځه چې لاړه د هغوی نه، خو مونږ ته څه ملاوېږي؟ اوس هغوی مونږ نه مخکې دي. ولې مخکې دي؟ چې هغوی په معیشت باندې کم از کم یو دي. سیاست کې خو په معیشت یو دي، مخکې دي. مونږ خو دلته سهار چې پاسونه کوو چې یاره لوډ شیډینګ دی، ګراني ده، ګیس نشته، دا سلسلې شروع شي کړو. نو دا ملک په داسې په دې طریقې سره نشي هغه کېدی چې څو پورې مونږ ټول په دې کې اتفاق ونه کړو. اوس انشاءالله تعالی الیکشن کېږي او په دې اکتوبر نومبر کې به الیکشن کېږي. دې علاقې دپاره کمې پارټۍ یا چا د دې علاقې خدمت کړی دی، د دې علاقې فلاح و بهبود دپاره منډې تړې والي، د دې خورې خدمت کړی دی، نوجوانانو خدمت کړی دی. هغې نه پس خپله فیصله وکړه انشاءالله تعالی مونږ ته به قابل قبول وي. خو مونږ داسې الیکشن غواړو چې هغه منصفانه وي، بل الیکشن په شانته نه چې ډېر خلک خو پکې داسې وو چې هغوی د شپې لاړل کور کې ویده شو، سهار خلکو راپاڅو چې هلکه دا الیکشن دې ګټلی راځه راپاڅه. نو هغې کې به مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه وکړو. هغه وخت کې بعضې قوتونه دوی سره وو، هغوی دا خیال و چې یاره عمران خان کو راغی نه دا ملک به هغې سره هغه شي، دوی دا خیال و، هغې لپاره هر څه وکړل. اخر کې هغوی ستومانه شو چې یاره دا مونږ څه غلطي کړې ده. نو په دې کې مونږ هم دا غواړو چې الیکشن دې وشي او په صحیح معنو کې الیکشن وشي. او الیکشن دپاره مونږ به کوشش کوو. د دې صوبې حالات د نورو په نسبت ډېر خراب دي. بجلی مونږ پیدا کوو، ارزانه بجلی،
دا اوبو والا بجلی به مخکې په 1 روپۍ وه اوس 6 روپۍ ده او دوی چې دا اوس کم هغه زیات کړ نرخونه دا خو یونټ یې 50 روپۍ ته ورسو دا څوک یو غریب سړی چېرته دا برداشت کولی شي چې ولته ورته ګراني مې وړم ګران شو وړو مخکې هغه پکې دلته کمې راغلو هغه مونږ پکې اواز اوچت کړو څه ورځې هغه راغله وړه هغه یې څه هغه شو ریټ کم شو اوس بیا ورو ورو هغه کېږي نو مونږ دې صوبایي حکومت ته وایو چې لږ تاسو هم دا مجسټریټ او دا ډي سي او اے سي دا ټول هلکه تاسو لاړ شئ بازارونو کې وګرځئ لکه دا نرخونه هغه کې چې دا څوک چې پکې ګډوډ کوي چې هغه دا شی وکړو چې کم از کم د خلکو ته خو څه ملاویږي که دغه څه د بجلی معامله هم ده هغه چې کم طریقې سره دوی مونږ سره ظلم کوي ټیک ته پنجاب کې به نن سبا لوډ شیډینګ وي هغوی چې 4 غنټې لوډ شیډینګ وشي نو چغې وایي دلته خو 13 غنټې 20 غنټې یہ 25 دیہات کے خواڑو بجلی شتے نا یو گھنٹم نشتا نو دا دې لپاره دا زمونږ هغه دوی خو د صوبایي حکومت دوی څه کړي دا خو دلته شوي دي چېرته په دې صوبه کې د یو پارټی چې حکومت راشي 15 کاله تېر شي بیا د هغوی بیا حکومت نه راځي بیا بل چا راشي د دوی خو یو پرله پسې 9 کاله حکومت وکړو د دې صوبې ټوټل قرضه پاکستان جوړ شوی د هغې نه واخله تر د دوی چې حکومت شروع کېده نو 300 ارب روپۍ قرضه وه دوی په دې 9 کاله کې دا 791 ته ورسوله یعنې 9 کم 800 اربو ته ورسوله دا پیسې کوم ځای لګېدلي موږ دا تپوس کوو چې دا څنګه دومره قرضه دلته تاسو روښې جوړه هم بس دا هغه دلته نور څه کار نشته یو چېرته به یو 2 فوټه کوزه به جوړه کړي او بورډ به پې دومره لوی لګولي چې ته به وایې چې بورډ قیمت هغه د پیمنټ هغه د کوڅې هغې نه زیات دی د بورډ هغه نو مونږ هم دا غواړو چې د یو خو د نوامه دا کم مسله چې ده پکار دا چې دا اوس دا تشویشناک کېږي پولیس زیاته په هغې باندې ټارګېټ کېږي چې پولیس مایوسه شي نو عوام مایوسه دی ځکه چې هغوی خپل ډیوټي غریبانان نشي کولی نو خو مایوسي خو مونږ ټول ته ده که نه دا چې څومره د 3-4 میاشتو کې په سوونو تعداد کې پولیس والا هغه شو دا غریبانانو کورونو کې څه په مشکله نوکري هغه کړي او د قوم خدمت کې چې هغه شهید شو نو بچي همداسې پاتې شو نو دا یو مسله ده چې دې باندې دوی د خپل لږ دا پولیس والا او دا صوبایي حکومت لږ جایزه دې واخلي دا نه چې دا نشي بندېدی شي خو چې لږ توجه ورته ورکړی شي نو دې هغې سره زه ستاسو بیا ډېر مشکور یم او انشاءالله تعالی امید لرم چې دا کارونه به زر تر زره په دې باندې کار شروع شي او چې کوم ځایونه پاتې شو نو دا ما تاسو ته وویل چې په دې کې دا نشي کېدی چې یاره دا پکې لږ غوندې ځای پاتې دا هم پکې هغه کې چې کوم دي ما هغه به کېږي انشاءالله تعالی چې کوم نور پاتې شو هغه بیا آینده دپاره کوو نو ستاسو ټولو مشکور یم او الله تعالی هم تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي او الله تعالی دې موږ ټول ته توفیق راکړي چې دې علاقې خدمت وکړو